تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مدنی منورینا را روانی دل دا عمری پا اراده باندیو چی قربانیان ورسروی او بے نبی علیہ السلام یو کس ولی گلو مکی معظمی تا خپل ځان نمخ کی چی دا مکی معظمی دا حالاتنا خبر شی دا مکی خلق سوئی دا مکی خلق چی کل خبر شلو چی نبی علیہ السلام عمری لرا روان دے او جرگا میٹنگ یو وکڑلو فیصلے وکڑ چی نے پریگدو زکا بیا برا تعرب پیغور کئی چی کمزوری شولی وام منم دلو تاسو بس یلتم تلی وی او زورور شور باندی وی دا زمگا خلق دا پیغور دا بچکولو دا پارا چنگ دا بے خلق پیغور نکے پا عربو کی منگے نپریگدو او فیصلے وکړه خالد ابن ولید په هغه وخت کې مسلمان نو هغه له 200 کسان ورکړل د مکې خلکو او ویل چې په کومه لار تنعیم کومه علاقه په دې باندې برازي ویل لاره ورته ونیسئ او جنگ ورسره وکړئ. خالد ابن ولید لاړلو کوم ځای چې دوی ورته ښودلی و د مکې نه بهر د حرم حدودو کې دننه ځای و تنعیم علاقه وا الته پړاو غرزو او د نبی علیہ السلام د مقابله د پاره کېناستل. نبی علیہ السلام دغه علاقې نه راورسېدو. نبی علیہ السلام ته اطلاع وه چې خالد بن ولید په قیادت کې 200 کسان ته مقابله راوستي دي، جنگ به در سره کوي. نبی علیہ السلام جنگ نه غوښتلو، نه جنگ کولو ځکه عمرې له نبی علیہ السلام راغلی دی، احرامونو کې دي مسلمانان، ټول احرامونه تړي دي، قربانیانې ورسره دي. بهرحال دغې طرف ته نبی علیہ السلام یو ځای کې پړاو غورځو، دوی به خپل منځ کې فاصله وله او ماسپښین مونځ پیغمبر علیہ السلام با جماعت وکړلو. چې کله مونځ وشولو خالد بن ولید او د کافرو ویلو دا خو زموږ ډېر اهمه موقع ده لاسه لاړله، دا په مانځه ولاړو بس ورغلې به وي، بس ټول به مړه کړي وي او دا غټ غلطي وشوله زموږ. بیا ورته وي خپل منځ کې بیا خبره وکړي دا خو خیره مازدیګر وخت را روان دی او مسلمانان مونځ خو نه پرېږدي او د مازدیګر د مونځ خو ډېر اهتمام کوي. مسلمانانو کې ویل دا رپخ کافر وی دوی د پیغلې جنۍ دومره خیال نه ساتي څومره د مازدیګر د مانځه خیال ساتي. صحابه کرامو کې دا ډېر ښه عادت و، د نبی علیہ السلام تعلیماتو د مونځ ډېر پابند خلک او په مونځ کې به سستیا نه وه د مسلمانانو او چا به سستیا وه هغه به منافق و. ویل د مازدیګر مونځ را روان دی او د مازدیګر په مانځه کې ټول ودرېدل، بیا به ورسره ګورو. الله پاک خو د مسلمانانو د پیغمبر حفاظت کولو ځکه په صحیح نیت باندې راوتي، د جنگ په نیت نه دی راوتي. په دقې موقع باندې د ماسپښین د مانځه نه پس او د مازدیګر د مانځه نه مخکې د صلات خوف طریقه راغله او مسلمانانو ته ویل چې تاسو کله د خوف د خطر او د جنگ په حالت کې د مونځ ترتیب بداوي او د مونځ ترتیب ورته بدل کړلو. د جهاد دومره فضیلت دی د جهاد چې الله والا د مونځ بدل کړی رایسته او بیا ورته په قرآن شریف کې باقاعده آیاتونه رالل ویل تاسو چې کله به داسې خطر کې او د جنگ په حالت کې مونځ کوئ نو تاسو خلق به مجاهدین او مسلمانان به دوه ډلې شئ. یوه ډله د نبی علیه السلام سره ودرېږئ هغه دې په جمع کې شامل شي او بله ډله د مسلمانانو د دشمن ته ودرېږي.
او چې د پیغمبر علیه السلام سره کله دقې ډلې یو رکعت مونځ وکړو ځکه سفر 2 رکعته مونځ و یو رکعت چې کله وکړي ویل دا خلک به ځي بس سلام به نه ګرځئ دا خلک به ځي دشمن ته به ودرېږي او چې کومو خلکو مونځ نه دی کړی هغه به راځي او د نبی علیه السلام سره په 2م رکعت کې شریک کېږي د نبی علیه السلام به 2م رکعت وي د دې بلې ډلې به اول رکعت شي او بیا چې نبی علیه السلام سلام وګرځوي دا خلک به پاسېږي 2م رکعت به کوي دوی به ځي بله ډله به راځي هغوی به 2م رکعت کوي مونځ به په دې ترتیب باندې کوي د دې آیات په رڼا کې بیا 8 قسمه د صلات خوف د مونځ طریقې مفسرینو نه محدثینو نقل کړي دي بهرحال هغه د کتاب الصلاتو د مونځ د مسلو سره هغه د هغې تعلق دی او دا مسلمانانو ته د مونځ اهمیت هم څرګند شو دې سره د جمع د مانځم اهمیت څرګند شو ورته او د جهاد اهمیت هم څرګندېږي جهاد څومره اهم شیز دی الله پاک ور د مونځ ترتیب بدل کړلو په مانځه کې به ځې رکعت به کې ځې به او ډزې به کې جنګ به کې مونځ به دې نه خرابېږي نو دا ځکه چې ایمرجنسي حالات دي ایمرجنسي حالاتو کې به په مونځ کې بیا دننه سهولت دی لکه وګورئ منځګزار په مونځ ولاړ دی مسافر نه دی په خپل کور کې ولاړ دی په جومات کې ولاړ دی خو خواله مار را روان دی نو څه به کوي ورسره نو شریعت وایي چې ور منډه دي کړي مار دې مړ سلام دې نه ګرځئ او چې مار یې مړ کړو راځي په خپل ځای دې ودرېږي او بس مونځ دې کوي لړم را روان دي چیچي داسې شیز دی چې هغه ته د جان ته خطر ورپېښ کوي دی په مانځه کې دننه مړ کولی چې دا ایمرجنسي ده دا د دې مسلو نه علماو فقهاو معلومي کړي خبرې ده چې موږ اوس علماء کرامو د موبایل ملګرو خلکو ته وي ټولو خلکو سره موبایل وي بیا بېګانې م لګولي وي بیا جومات ته م راشي نو زموږ د خلکو سره د دې مسجدونو د جومات د تقدس داسې خیال نه ساتو بس داسې د ملا غوندې کور ورته ښکاري د ملا کور دی بس ما خپله خوښه ده ملا هم کمزوری دی خو د خدای را کور هم داسې کمزوری ګڼي ګمنځ به یې راایستلي او ښه مزداره به ګیره ګمنځئ په جومات کې ټول یخته به واچوي په جومات کې ټول جومات ته یخته وډکي یخته به ګمنځئ په جومات کې نسوار به ږدي په جومات کې او موبایل به را کړنګه کړونګه شروع وي بیا لا څنګه کړنګه کړنګه موبایل به راوباسي په دې جومات کې به ګرځي او خبرې به کوي که زما په حجره کې بیټک کې یو سړی داسې وکړي چې بیا د مرۍ نه راونیسم نو داسې ده چې د جومات آداب خلکو نه ختم شول په دې سب کې به ناست دي او ګمنځ به راایستلي ښه مزهداره به یخته ګمنځي د خدای بنده ټول جومات ته د یخته وډک زموږ د خلکو دا سوچ ختم شوی دی بس موبایل کا خبرې کول په جومات کې ګپې شپې لګول چغې او سورې کول نه نه بس موږ د خلکو دې خبرې خیال نه سالن کې جومات کې خپل تقدس دی دې وجه نبی علیه السلام فرمایي د قیامت په نښو کې ونښه دا ده په جوماتونو کې به اوازونه او چغې خبرې شروع شي به دغه چغې او سورې دي بس دغه شروع شول دا د قیامت په نښو کې اهمه نښه ده دې وجه موږ آداب د جومات د آدابو خیال ساتل پکار دي علما وایي چې ستا موبایل دی او په مانځه ورته درلې په موبایل دې ګانې شروع شولې رنګ پرې راغی راوی وباسه بند دې کا مونځ پرې نه خرابېږي چې بار پکې مړ کولی شي که نه نو موبایل پکې هم بندولی شي نو دا یو ترتیب دی که په 2 لاسه بندېږي او که په 1 لاس بندېږي مونځ نه خرابېږي ورسره نو داسې ده چې د مسلمانانو ته په مونځ کې یو سهولت راغی بیا په جهاد کې 2 رکعاته مونځ وي په جنګ کې بیا 2 رکعاته مونځ دی اگر ان کې سړی په خپل کور کې هم جهاد کوي مجاهدین په خپل کلي کې کافر سره لګیا دي په مجاهد او په جهاد کې بیا مونځ 2 شوی دی هلته بیا ضرور نه چې خامخا سفر وي ځینو علماو رایه دا ده او داسې هم شته یو روایتو چې 1 رکعت مونځ هم شته دی بیا د مجاهد دپاره خو هغه چې جهاد وي هسې نه چې سړی حلوا خواته ناست وي 1 رکعت مونځ کوي چې حلوی ښه مزدار غټ خانه خواته پروت وي او زموږ په شان د حلوا خوري حلوا خورو دپاره نه دی مجاهدینو دپاره دی دا ترتیب د جهاد دپاره دی باره نبی علیه صلات وسلام چې مازدیګر مانځه ته ودرېدلو
حکم خو راغلی کافران نه خبر او خلک یې دوه ډلې کړل ویل یو د کافر ته ودرېږئ او بل راځئ ما سره ودرېږئ چې مونځ شروع شو یو رکعت نبی علیه السلام وکړلو دغه ډله لاړله او دا بله راله او بل دوی وکړلو دې کافرو کتل خالد بن ولید دلې ویل دی څه عجیبه کار را سره وکړو هلکه ویل د مونځ ترتیب یې بدل کړلو بلکل حیرانه کپکه شو مازدیګر مونځ یې وکړلو نبی علیه السلام جنګ نه کولو او د تنعیم نه په د حدیبیې په طرف لاړل د تنعیم عامه لاره وه حدیبیه طرف ته په دې غرونو په دې کندو مندو کې راوختلو نبی علیه السلام لاره یې بدل کړله ځکه نبی علیه السلام جنګ نه کولو زه عمرې له راغلی یم د دوی سره ملاقات نه دی شوی نبی علیه السلام لاره بدل کړو حدیبیې طرف ته راغی خالد بن ولید واپس راغی مکې معظمې ته هغه ویل خو په بل طرف لاړلو او ویل زه خو نور اندازه خو ورته وشوله ویل زه پکې نور نه یم بهرحال پیغمبر علیه السلام چې کله حدیبیې ته راورسېدلو دا هم د حدیبیې چې ده دا نیمه په حرم کې ده نیمه د حرم نه بهر ده اوس هم یې وړوکی غوندې کلی دی بیا په روډ د پاسه باندې چې کوم ځای کې نبی علیه صلات وسلام بیعتونه کړي دي کوم ځای کې ناسته کړې بلکل غټ روډ دی پې او یو وړوکی مسجد په هغه ځای باندې جوړ دی نبی علیه السلام حدیبیې ته چې کله راورسېدلو نبی علیه السلام په یو اوښه باندې نبی علیه السلام دا سفر کولو قصوه هغې ته ویلو چې هغه کله راغی په حدیبیې کې اوښه کېناستله مخکې نه تلله خلکو وویلو ویل د پیغمبر علیه السلام اوښه چې ده سسته شوله خلقت الاسواق ویل اوښه چې ده هغې سستیا شروع کړله یا انکار وکړلو او خلکو کوشش کول چې اوښه پاسې او روانه کي حرم طرف ته اوښه نه تلله نبی علیه السلام مسلمانانو ته وویلو ویل نه اوښه سستیا کړې ده نه انکار کړی دا بنده شوله ویل څنګه چې الله پاک هاتیانو والا بند کړي وو که نه ویل دقه شان زما اوښه هم بنده شوله او معلومې نبی علیه السلام پوه شولو د الله پاک اډر داره چې نور به مخکې نه ځئ د الله په حکم باندې اوښه چې ده د نبی علیه السلام پاک ځای کېناستل نه تلله مخکې د نبي صلی الله علیه وسلم په حدیبیه کې بیا پړاو وغورځولو نبی علیه الصلاة والسلام او هلته په حدیبیه کې بیا نور واقعات راغلي د نبي صلی الله علیه وسلم سره نو حدیبیه د حرم دا حدود چې دي دا تقریبا ټول حرم 36 کیلومتره دی 36 کیلومتره ټول حرم دی نو د حرم د دې حدیبیې نیم دا طرف پکې راځي او هغه مزدلفه پکې ټوله راځي عرفات دی بهر دی دا د حرم دا حدود چې دی دا ابراهیم علیه السلام چې دی دا مقرر کړي 36 کیلومتر ټول حرم دی بیا او دا ابراهیم علیه السلام مقرر کړي وخت په وخت باندې به عربو دا تازه کول نبی علیه السلام هم بیا په خپل دور کې د حرم د حدودو تازهوالی بیا کړی دی ځکه چې د حرم دننه د حرم د ځمکې یو خپل احترام دی نبی صلی الله علیه وسلم به د حرم د ځمکې او د مسجد حرام ډېر خیال به یې ساتلو او د بیت الله سره ډېره مینه وه د نبی علیه السلام نبی علیه السلام به چې کله مینا ته راغی که نه او په حج کې چې راغلی و نبی علیه السلام به د شپې بیت الله ته راغلی و بیت الله ته به یې کتل ځکه د الله پاک کور و د چا چې د چا سره مینه یې که نه دغه کور او حجرې هم بیا خوښوي د الله سره د نبی علیه السلام مینه وه د هغه د کور سره یې هم مینه کوله او د هغه د حرم چې هغه کوم ځیله عزت ورکړی او د هغې د حدودو خیال به یې ساتلو نبی علیه السلام به د شپې په دې حج په موسم کې بیت الله ته راتللو به د شپې به راتللو د بیت الله ته بیا ناستو نبی علیه السلام نبی علیه السلام په خپله د بیت الله ډېر احترام او عزت ډېره مینه ورسره وه او د حرم د حدودو به نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلو چې چېرته موږ نه په حرم کې بې احترامي ونه شي بې ادبي رانه ونه شي الله پاک خفه نه شي ډېر زیات به نبی علیه السلام خیال ساتلو زمونږ حاجیان صاحبان چې لاړ شي دوی وایي دا چېرته پېښور ته راغلی ما اول ته یې خوښی چې څه یې وکړل
کنځلې وکړو که جګړه وکړه چې شی وکړو الکه دا ګناه ده په حرم کې دننه جګړې کنځلې بیا ادبۍ والا کار ګناهونه ډېر لوی غټ جرم دی ډېر لوی جرم دی خو زموږ حاجیان صاحبان په دې نه پوهېږي او چېرته اسلام آباد ته راغلم یا پېښور ته راغلی م خپله خوښه مې ده نه د هغې خپل یو حدود دي نو الله پاک چې دی د نبی علیه صلات وسلام اوښه دقه هلته اثاره کړله بیا نبی علیه صلات وسلام عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا د نبی علیه صلات وسلام سره په دې سفر کې شریک و بیا مذاکراتو له لېږلی دی حرم ته چې لاړ شه حرم ته او د عثمان ابن عفان ځکه لاړلو چې یو خو رشتهداري هلته ډېره وه او بل هلته تعلق و د عثمان ابن عفان د مکې په خلکو ډېر احسانات و نو د روغې دپاره چې هغه سړی به لېږي چې هغه روغ راویستلی شي چې خلکو ورسره څه نه څه مینه وي چې حالات ټیک کول غواړي داسې سړی به نه لېږي چې ټول خلکو سره ورانه وي د دې وجې نبي علیه اسلام عثمان ابن عفان ولېږلو د نبی علیه صلات وسلام د صلح حدیبیې نه ښکاره معلومیږي داسې ټولو د کمزورۍ خبرې معلومیږي نبی علیه السلام جنګ نه کوي روغه کوي دا کوي خو ظاهرا دا کمزورې خبرې نه وي دا فتح ته او غلبې طرف ته اشاره وه چې مسلمانانو نه به الله پاک د دې صبر په نتیجه کې لوی فتح او غلبه به ورکوي باقي د هغې په نتیجه کې بیا مسلمانانو ته میلاو شول نو کله ناکله په روغه کې په خپلولۍ کې اوږه ښکته کول روغه کول دا د خیر ذریعه ګرځېږي خیر دی که څوک و چې مړه د ګوره کمزوری دی صلح خبرې کوي روغ خبرې کوي نو که انسان ډېرې نیغې نیغې خبرې وکړو ډېر جنګونه وکړي اخره خبره صحیح روغ نو پر د روغې کوشش پکار دی چې د مسلمانانو په خپل منځ کې روغه راشي که مؤمن ته یو مسلمان خپل ورور ته اوږه ښکته کړله دا هېڅ د شرم او د کمزورتیا خبره ده عین اسلام دی مسلمان ته تکلیف د ما د وجې ونه رسېږي نو په روغو کې په صلح کې په ورانو کې چې یو اوږه ښکته کول پکار چې یو خبره روغه جوړه شي او پر کم خلک چې په روغه جوړه کې مخلص وي الله پاک بیا روغ هم راوړي جوړ هم راولي الله پاک دې موږ له د نبي صلی الله علیه وسلم بطريق ما نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا